الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله تعالی فرمائی څوک چې د الله تعالی سره د ملاقات یقین لري نو هغه پکار د چې نیک عمل دی کوي او د الله تعالی سره د څوک شریک نه جوړي. مسلمان چې څومره عبادتونه کوي په هغه عبادتونو کې د ټولو نه اهم او ضروری شی دا دی چې دا عبادت به خالص د الله تعالی د رضا د پاره په دې کې به د الله تعالی سره څوک شریک نه په دې کې به ریا او دکلاوه نه. کله چې په یو عبادت کې ریا او دکلاوه رااله دا عبادت برباد شو. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي په خپل امت باندې د ټولو نه زیات چې زه پسې یریږم هغه وړوکی شرک دی. صحابه ته تپوس وکړو اے د الله رسوله وړوکی شرک څه شی دی؟ حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل ریا وړوکی شرک ریا ده، خودنه ده، یعنی د بل د خودنې د پاره نیک عمل کول. په خپل امت باندې د ټولو نه زیات زه په دې باندې یریږم چې هغوی به عملونه کوي او په هغې کې به ریایي، په هغې کې به دکلاوی، نو د دې د وجې نه به د دوی هغه عملونه ضایع کېږي. په هر عمل کې اخلاص دا لوی شرط دی. کله چې په یو عمل کې اخلاص موجود وي دا د الله تعالی په نزد مقبول دی. یو حدیث کې راځي چا چې د ریاکارۍ دپاره روژه ونیوه د شرک وکړو، چا چې د ریاکارۍ دپاره مونځ وکړو د شرک وکړو. یعنی د ریاکارۍ ته دومره لویه ګناه ویلې ده چې دا د شرک سره برابر ده. او یو حدیث کې دا هم راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ چا چې د چا د ښودنې دپاره څه عمل کړی وي الله تعالی به ورته وایي ورشه لاړ شه د خپل نیک عمل بدله د دغې سړي نه واله. نو زما عزتمندو په هر عمل کې اخلاص شرط دی او اخلاص ضروری دی. که اخلاص نه نو دا عمل بیکاره دی، او که اخلاص پکې نو لږ غونته کې عمل دی. دا عمل د الله تعالی په نزد ډېر زیات لوی دی. د حج مقرره روانه ده، خلک حجونو لځي، د هغې نه پس خلک د حج د اهمه فریضه ادا کړي. بیا چې کله راځي نو اکثر کم کسان چې حج لتلی هغه په خپل کور کې دا خبره کوي چې په ما پسې به پلانې سړی راشي، په ما پسې به پلانې راشي، زما دپاره چې کله زه راځم نو کور به چونه کوي وغیره وغیره. دا کمې خبرې چې دي د دې د وجې نه عبادت خرابېږي. دا په شرک کې راځي، دا په ریا کې راځي. یعنی ریا ته چونکې نبی علیه السلام شرک ویلی دی. او کم سړی چې په دې نیت باندې عمل وکړي د حج بشان لوی عبادت د وکړو خو د ده په زړه کې دا اراده او دا نیت دی چې خلک ماته ډېر لوی سړی ووایي او خلک ماته ووایي چې دا حاجي صاحب دی، نو په دې باندې د حج دا ثواب ضایع کېږي. بلکې علماو په کتابونو کې یو خبره لیکلې ده چې کله حاجي د حج نه راځي نو په کور باندې عام طور د حج مبارک بورډ لګولی کېږي چې حج دې مبارک شه. نو علماو لیکلي دي که دا سړی په دې باندې خوشحالی او د ده په زړه کې ذره برابر هم دا خبره، دا آرزو او دا تمنایي چې زما دپاره دې څوک بورډ ولګوي، زما دپاره دې څوک لارې ښایسته کړي، نو د ده دا حج ضایع دی، د ده دا عمل الله تعالی په نزد مقبول نه دی. کتابونو کې علماو یو عجیبه واقعه لیکلې ده، د یو دوو کسانو واقعه لیکلې ده. هغه په ګاډي کې چېرته روان نو یو د بل نه تپوس وکړو. دا یو کم تپوس کوونکی چې و دا عالم و، هغه د هغه مخامخ سړي نه د نوم تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی؟ نو هغه ورته ووایي چې زما حاجي شفیق نوم دی. نو بیا یې د ده نه تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی؟ نو هغه ورته وایي زما نمازي رفیق نوم دی. سړی اریان شو، وایي خندله چې نمازي رفیق دا لا څنګه نوم دی؟ نو هغه ورته ووایي چې تا کله حج کړی دی؟ هغه سړي ورته ووایي ما خو په روز کال حج کړی دی. څو حجونه دي کړی دي؟ جی یو حج مې کړی دی. نو هغه ورته ووایي تا یو حج کړی دی او د خپل نوم سره حاجي لګې. ما د 50 کالو نه منځونه کړي، د 50 کالو نه د منځ پابندي کوم، نو آیا زه د خپل نوم سره نمازي نشم لګولی؟ نو هغه سړی بیا پوه شو. مطلب د خبرې دا دی چې کله په یو کار کې ریا رااله، دکلاوه رااله، نو دا کار د الله تعالی په نزد معتبر نه دی.
الله تعالی د دې ثواب نه ورکوي، بلکې الله تعالی به د قیامت په ورځ دې سړي ته ووایي تا چې د چا دپاره دا عمل کړی دی د هغه نه لاړ شه د دې بدله واخله. نو د حج موقع ده. حاجیان چې څومره حج لځي چې د هغوی زړه بالکل صفایي، د هغوی په زړه کې دا خبره نه چې ما ته دې څوک سیرې واچوي، زما دپاره دې څوک ګلونه نال کي، ما پسې دې څوک ګاډي راولي، ما ته دې څوک د حج مبارک بورډ ولګوي، چې بالکل په زړه کې دا خبره نه. البته که چا د خپله ځان نه د حاجي استقبال وکړو او داسې سکاري وکړو د حاجي دپاره چې د حاجي په زړه کې بالکل د هغې مطالبه نه وي، په خپله خوښه باندې چا یو کار وکړو، په خپله خوښه باندې د ده د وینا نه بغیر چا چې دې دته استقبال وکړو، څوک دته ودرېده، نو په هغې کې شرعاً څه حرج نشته. خو په زړه کې دا راوستل، په دې نیت باندې حج لتلل او بیا چې کم خلک د هغه ملاقات لو استقبال لرا نشي، د هغوی نه خفه کېدل، دا یو داسې عمل دی چې شیطان غواړي چې د دې په ذریعه باندې د حج په شان دا لوی عمل، د حج په شان دا مشکل عمل چې سړي کړی دی، کوم کې چې ډېرې پیسې لګېدلې دي، کوم کې چې ډېر وخت لګېدلی دی، کوم کې چې سړی ډېر زیات ستړی شوی دی، دا په دې ریا او دکلاوه باندې ضایع کړي.